یو کس وایي چې د زنانو اعتکاف په رمضان کې د صحابیاتو د عمل نه ثابت دی او کنه، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې اعتکاف ته کېناستو نو بیبیان هم ورسره کېناستې. یو بیبي ورسره کېناسته، نو بیا چې وکتل نو د هغې په لیدو سره نورې بیبیان هم رالې، په جومات کې کېناستې، کور کې نه. او دا هغه زمانه وه چې کله به زنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جومات کې مونځ کول. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کوټې د جومات په دې اړخ کې متصل وې، څه اخوا هم وې څه د جومات دیوال کې، نو نږدې وې. نو خپل خپل دروازې نه راوتې دي، ځان ته یې جونګړې جوړې کړي، په هغې کېناستې. نو چې یو نو پیغمبر علیه السلام څه نو ویلي، خو چې ویې کتل چې دا خو ټولې دي، نو د الله رسول وفرمایل خپل معتکف اوچت کو، وی زه نه کوم اعتکاف، چې ګینې تاسو خو ټول راوتي یئ. و به هر حال اعتکاف د زنانو د امهات المؤمنینو ثابت دی په مسجد نبوي کې. خو چې کله نه په جومات کې د جمع مز د صحابو په دور کې بند شوی دی، پابندي شوه، نو د اعتکاف هم په جومات کې پابندي شوه. اوس به زنانه اعتکاف چرته کوي؟ نو زنانه اعتکاف کولی شي، په کور کې به کوي. او د هغې طریقه دا ده چې په کور کې ځان ته یو ځای مختص کړي چې دا زما جومات دی. د کور مشر ته پکار دی چې سړی وس وي. نو نن سبا مونږه مختلفې کمرې دي، وایي دا بیډ روم دی، دا ډرائنګ روم دی، او دا فلانکی دی، او دا ډینګړی دی، دا مهمانخانه ده، او دا د خوراک ځای دی، تر دې چې د بولو د قضای حاجت غذای دومره سوتره جوړ کړی چې ختمه یې پې کړي. لیکن چې کوم شی نی نو هغه جومات دی. جومات یې په کور کې نی. نو جومات دپاره هم په کور کې ځان ځای جوړول پکار دي. که ته د خټو لوټو کور جوړی نو یو ځای مختص که چې دا جومات دی. بیا په هغې کې څه کول پکار دي؟ په هغې کې یو څو کارونه کو چې کومې زنانه په کور کې مونځ کوي نو هغې د هغې کمرې کې کوي، هغې کمرې کې، ځکه چې دا د هغې جومات دی. چې کومې زنانه تلاوت کوي نو نور ځای کې هم کولی شي، خو هغې کې د کینې خاص کمره ده، نو د بل چا په خوب وغیره باندې به اثر نه راځي. دغسې چې څوک تسبیحات وایي په هغې کې دي کوي. که سړي نه چېرته په جومات کې جمع پاتې شوه، سفر نه راغلی او په جومات کې جمع شوي ده، دی اوس وایي چې د کور افراد ځان سره یو ځای کړم او جمع وکړم، نو بیا دی خپل کور والا، خپلې لوڼه، مور، نیا وغیره وغیره دا د راجمع کې هغې ته د وایي راځئ مونځ کوو چې چا مونځ نه دی کړی، او بیا دې چې کوم دی نو هغې ته جمع ورکړي. نو زنانه به سړو سره نه ودرېږي، وروسته به ودرېږي، نو دی د جمع په هغه ځای کې ورکوي چې کوم ځای د جومات دپاره مختص کړی دی. دغسې چې کومه یو زنانه هغه اعتکاف ته کېناستل غواړي نو هغه به هم په همدغه ځای کې کښېني چې کوم ځای د جومات دپاره خاص کړی، نو د دې اعتکاف کېږي.